أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. پدی حدیث کی جبریل علیہ السلام اول سوال د اسلام نه کړی دی او دویم سوال د ایمان نه کړی دی او دریم سوال د احسان په باره کې کړی دی. نو وجه د ترتیب څه ده؟ نو د حضرت عمر په دې حدیث کې اول ذکر د اسلام دی، بیا د ایمان دی او بیا د احسان دی. وجه دا ده چې اسلام انقیاد ظاهری ته وایي او ایمان انقیاد باطنی ته وایي او احسان بیا د دې دواړو نه وروسته حاصلیږي. نو ترقی من الادنا الى الاعلا د دې تقاضا کوي چې اول ذکر د اسلام او بیا ذکر د ایمان او بیا ذکر د احسان وشي. او د مسلم په یو روایت کې اول د ایمان بیا د اسلام او بیا د احسان ذکر ده، ځکه چې ایمان اصل او اسلام د ایمان د پاره مظهر ده او احسان بیا د دواړو سره متعلق ده. لیکن دا نکات ګوره بعد الوقوع دي او دا ترتیبونه د راویانو تصرفات دي، ځکه چې د مطور الوراق په روایت کې اول د اسلام بیا د احسان او بیا د ایمان ذکر ده. معلومیږي چې واقعي ترتیب یو دی، لیکن د راویانو د تصرف لوجه پکې تقدیم او تأخیر راغلی دی. وقال یا محمد اخبرني عن الاسلام. په بعض روایاتو کې د مل اسلام او په بعض روایاتو کې د فاخبرني عن شرائع الاسلام الفاظ دي او په بعضو کې د فما شرائع الاسلام الفاظ دي. څلور قسمه الفاظ مې درته ذکر کړو: اخبرني عن الاسلام، اخبرني عن شرائع الاسلام، ما الاسلام، ما شرائع الاسلام. څلور قسمه الفاظ په دې روایت کې راغلي. د اسلام په باره کې راته خبر راکا. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل: الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلام په تعریف کې 15 امور ذکر کړو. اول شهادت التوحید والرساله، دویم اقامت الصلاة، دریم ایتاء الزکات، څلورم صیام رمضان او پنځم حج بیت الله. په دې روایت کې د حج ذکر شته چې وتحج البيت ان استطعت الیه سبیلا، او په بعضو نورو کې عدم ذکر یا په ذهول او نسیان باندې بنا ده او یا من باب الاکتفا ده، لکه په بعضو نورو روایاتو کې چې د اکتفا یا د ذهول او د نسیان په بنا باندې نور امورم پاتې شوي دي. مثلا د عطاء الخراسانی رحمه الله په روایت کې د صوم ذکر نشته، د ابو عامر په روایت کې یوازې د صلات او د زکات ذکر ده، د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما په روایت کې صرف په شهادتین باندې اکتفا شوی ده، او د سلیمان التیمی په روایت کې دا ټول را جمع شوي دي، او د وتحج البیت نه وروسته پکې دا اضافه شوې ده چې وتعتمر وتغتسل من الجنابه وتتم الوضوء. نو د نبی علیه السلام د جواب خلاصه دا ده چې اسلام عبارت ده د ظاهری اطاعت نه، چې په اندامونو باندې د پیروي آثار ظاهر وي، اگر چې بیا د دې ظاهری پیروي د معتبر والی د پاره تصدیقی قلبی شرط ده. په دې حدیث کې 15 امور ذکر شو. بعضی حضراتو فرمایلی دي چې د دې 15 جزئیاتو نه 15 انواع مراد دي، ځکه چې عبادت بیا قولی وي او یا بغیر قولی وي. د قولی د پاره په مثال کې یو جزئی ذکر کړو چې شهادتین دي، نور ترنه ټول قولی عبادت مراد دي. او غیر قولی بیا ترکیوی او یا به وجودی وي. که ترکیوی د هغې د پاره مثال کې صیام رمضان ذکر کړو
نور تینا ټول ترکی عبادت مراد دي. او که وجودی وي نو دا وجودی به بیا خالی نه وي، یا به صرف بدنی وي لکه اقامت الصلاة، یا به صرف مالی وي لکه ایتاء الزکات، او یا به مرکب وي د بدنی او د مالی نه وهو الحج. دا پنځه امور پیغمبر علیه السلام په صيغه د فعل مضارع ذکر کړو لپاره د استمرار تجددی، یعنی په دې ارکان خمسو کې د خپل حالت مطابق دوام او استمرار مطلوب دی. په شهادتینو کې استمرار دائم مطلوب دی. لمونځ په ورځ کې 15 وخته مطلوب دی. صوم او زکات په کال کې یو ځل په خپل وخت کې ادا کول مطلوب دي، او حج په عمر کې یو ځل لازم دی. فان تشهد وغیره کی خطاب مخاطب غیر معین ته دی، یعنی د دې مخاطب هر هغه څوک دی چې دا خبره ورته ورسیږي. قال فاخبرني عن الايمان. دلته اعتراض راځي چې په یو روایت کې الفاظ داسې دي چې مل ایمانو، او د کلمې د ما په وجه د حقیقت د شی په باره کې سوال کیږي. نو د مل ایمانو په جواب کې د ایمان د حقیقت بیانول پکارو چې الایمان هو التصدیق بجميع ما جاء به النبي صلی الله علیه وسلم ضرورتا. دغه حقیقت د ایمان دی، د دې بیانول پکې پکارو. حالان کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مؤمن به یعنی د متعلق د ایمان ذکر وکړو. تاسو ورته جواب ورکړئ. دو جوابه. یو جواب داده چې هل تناست خلق عربانو هغوی په حقیقت د ایمان باندې پوهیدل، لہذا د سائل مقصدم داو چې ایمان د کوم شیانو پورې متعلق دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته متعلقات د ایمان ذکر کړل. دویم دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د فاخبرني عن الايمان په جواب کې اعمال ذکر نکړل، ځکه چې اعمال په حقیقت د ایمان کې نه دي داخله. الایمان ان تؤمن بالله. اعتراض دار راځي چې الایمان محدود ده، او ان تؤمن بالله ورته حد ده، او ان خپل مدخول په تاویل د مصدر سره ګرځي. نو تقدیر د عبارت داسې شو چې الایمان هو الایمان وهو اخذ المحدود فی الحد. تاسو ورته دو جواب ورکړئ. یو جواب داده چې په جانب د محدود کې د ایمان نه معنا شرعي او اصطلاحي مراد ده، او په جانب د حد کې ورنه معنا لغوي مراد ده، یعنی الایمان الشرعي الاصطلاحي ان تصدق. او دویم جواب داده چې علامه عینی رحمه الله فرمایي چې ان تؤمن په معنا د ان تعترف سره ده. ان تؤمن بالله وملائکته. علماء د ملائکو تعریف داسې کوي چې اجسام علویه لطیفه تتشکل ای شکل ارادو. د ملائکو په باره کې دا عقیده ساتل ضروری دي چې ملائکه موجود دي، تعداد الله ته معلوم ده. بیا چې د کوم ملائکو ذکر په قرآن کې تفصیلا راغلی ده، په هغوی باندې تفصیلی ایمان ضروری ده، او د کوم ذکر چې اجمالا راغلی ده په هغوی باندې اجمالی ایمان ضروری دی. په دوی کې څلور ډېرې مقرب او مشهور ملائکې دي: جبریل علیه السلام، میکائیل علیه السلام، اسرافیل علیه السلام او عزرائیل علیه السلام. وکتبه. د الله جل جلاله په کتابونو باندې د ایمان معنا دا ده چې دا عقیده ولري چې دا منزل من الله دی، او د حقیقت عقیده پرې وساتي. الله جل جلاله په خپل پیغمبرانو ډیر کتابونه نازل کړي دي. غټو غټو کتابونو ته پکې کتاب او وړو ته پکې صحیفه ویل شي. بیا دا کتابونه او صحیفې څومره دي نو ګورئ په دې باره کې هیڅ صحیح روایت نشته. په بعضو ضعیفو روایتونو کې تعداد ذکر شوی دی. مثلا په صحیح ابن حبان کې د ابو ذر رضی الله عنه یو اوږد روایت دی. په هغې کې راځي چې یا رسول الله کم کتابا انزله؟ قال 100 کتاب و4 کتب انزل على شیس 50 صحیفة وانزل على اخنون 30 صحیفة وانزل على ابراهیم
10 صحائف وانزل التوراة والانجيل والزبور والفرقان. وګوره موارد الظمآن الى زوائد ابن حبان، کتاب العلم، باب السؤال للفائدہ. یعنی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پیغمبر علیہ السلام ته فرمایل چې یا رسول الله، الله څو کتاب نازل کړیو؟ پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایل چې یو سل او څلور کتابه. په شیس علیہ السلام باندې 50 صحیفې نازل شوې وي، په اخنون علیہ السلام 10 صحیفې، او په ابراهیم علیہ السلام باندې 10 صحیفې نازل شوې وي، او تورات او انجیل او زبور او فرقان هم نازل شویو. لیکن د دې حدیث په سند کې ابراهیم ابن هشام ابن یحیی ابن یحیی الغسانی، ابراهیم ابن هشام ابن یحیی ابن یحیی الغسانی د جمهور علماء په نيز ضعیف دی. میزان الاعتدال جل اول صفحه 3 لہذا صحیح دا ده چې د کوم خاص شمیر لحاظ ونه کړل شي، بلکې د کوم کتابونو نمونه چې په قرآن کې ذکر شوی دي په هغوی باندې نوم په نوم ایمان ضروری دی، او د کوم نمونه چې نه دي ذکر شوی په هغوی باندې اجمالی ایمان ضروری دی. ان تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله. د نبی او د رسول په مابین کې فرق شته او کنه؟ نو پدې کې 3 قوله درته ذکر کوم، بلکې 4 قوله. اول قول بعض علما فرمایي چې د دوی په مابین کې ترادف دی، فرق د دې دواړو په مابین کې نشته. لیکن دا قول صحیح نه دی، ځکه چې د قرآن او د حدیث نه د دې دواړو په مابین کې فرق را معلومیږي. قرآن او حدیث په دې دلالت کوي چې د نبی او د رسول په مابین کې فرق دی. الله پاک فرمای وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. دلته نبی عطف شوی دی پر رسول، والعطف يقتضي التغيير. امدارنګه هغه احادیثو چې په هغوی کې د انبیاو او د رسولانو په تعداد کې فرق ذکر شوی دی، د هغوی نه معلومیږي چې د دې دواړو په مابین کې فرق دی. امام احمد ابن حنبل رحمه الله د ابو ذر رضی الله عنه روایت را نقل کړی دی چې قلت یا رسول الله کمل انبیاء پیغمبران څو؟ قال 124,000. قال قلت يا رسول الله كم الرسل من ذلك؟ قال 313. 313 جم غفير كثير طيب. ابو ذر غفاری تپوس کوي چې یا رسول الله څومره پیغمبران الله نازل کړیو؟ پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایل چې 1,40,000. بیا فرمایي چې په دې کې رسولان څومره؟ پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایي چې 314. لیکن د دې روایت په سند کې ابراهیم ابن هشام متکلم فيه راوی دی. د دې راوی د وجنه ابن الجوزی ورته موضوعي ویلې دی. یو بل روایت هم د ابو امامه رضی الله عنه راغلی دی، پاغي کې داسې راغلی چې یا نبی الله کمل انبیاء او د الله پیغمبران څومره؟ قال 124,000. 124,000. الرسل من ذلك 315 جما غفيرا. یعنی پیغمبران 1,40,000 او رسول پکې 315. مخکې روایت کې 314 راغله او په دې روایت کې 315 راغله. د دې روایت په سند کې 3 راویان کمزوري دي: معاون ابن رفاعه، علي ابن یزید، قاسم ابن عبد الرحمن. دا 3 وړه ضعیف. لیکن د دین نور روایتونه مشته د دین ما سوا د هغه ټولو درا یو ځای کولو نه معلومیږي چې د نبی او د رسول په مابین کې فرق دی. نو دا قول کمزور دی چې فرق نشته. بیا د دوی په مابین کې څه فرق دی؟ نو دا به په قرآن او په حدیث کې صراحتا نه دی ذکر شوی، لیکن علماء د خپل فهمونو په اعتبار سره د دوی په مابین کې فرقونه ذکر کړي دي. بعض علما فرمایي چې رسول مأمور بالتبلیغ وی او نبی مأمور بالتبلیغ نوی. نو دا دویم قول شو چې د نبی او د رسول په مابین کې فرق داده چې رسول مأمور بالتبلیغ وی او نبی مأمور بالتبلیغ نه. دریم قول مشهور فرق پکې داده
چې پر رسول باندې نوې کتاب او نوې شریعت نازل شوی وي او نبی عام دی. لیکن په دې اعتراض راځي چې ډیر پیغمبران داسې دي چې جدید کتاب او جدید شریعت پرې نه دی نازل شوی، خو بیا هم ورته رسول ویلی شوی دی. لکه اسماعیل علیه السلام به چې د ملت ابراهیمی تبلیغ او اتباع کوله، نوې کتاب او نوې شریعت ورسره نو، او د دې سره الله پاک ورته رسول وای. الله پاک فرمای واذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا. همدارنګ یوسف علیه السلام تم رسول ویلی شوی دی او نوې کتاب او نوې شریعت ورسره نو. نو خو تعریف دا دی چې رسول دی ته وای، دا څلورم قول دی پکې. د نبی او د رسول په مابین کې فرق دا دی چې رسول دی ته وای چې نوې شریعت او نوې کتاب پر نازل شوی وي، او یا د کوم کافر قوم هدایت او اصلاح ورته سپارلې شوی وي. اسماعیل علیه السلام ته اگر چې نوې کتاب او نوې شریعت نو ورکړی شوی، لیکن جرهم قبیله ته مبعوث شوی و او جرهم قبیله کافره و. او یوسف علیه السلام سره اگر چې نوې کتاب او نوې شریعت نو، لیکن مصر ته مبعوث شوی و او ویم کافرانو. د انبیاء او د رسولو شمیره، د انبیاء او د رسولو صحیح شمیر یوازې الله ته معلوم دی. الله پاک فرمای منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. البته په بعضو روایتونو کې تعداد ذکر شوی دی. په یو روایت کې ما درته ذکر کړو چې ټول انبیا 1,000 ذکر شوي دي، چې 314 پکې رسول ذکر شوي. او د ابو امامه رضی الله عنه په روایت کې ما درته ذکر کړو چې 1,000 انبیا ذکر شوي دي او 315 پکې رسول یاد شوي دي. لیکن ما درته ویلي چې دا روایت ضعیف او د اعتقادیاتو د پاره قطعی نس پکار وي. لہذا د کوم انبیاء نمونه چې صراحتاً ذکر شوي دي په هغوی باندې تفصیلاً یعنی نوم په نوم ایمان لازم دی، او د کوم نمونه چې نه دي ذکر شوي په هغوی باندې اجمالی ایمان لازم دی. د ایمان بالرسل معنا دا ده چې څومره پیغمبران چې الله را لیږلي دي هغه رښتیني وګڼي. والیوم الاخر، د قیامت ورځې ته الیوم الاخر ځکه وایي چې دا آخر ایام الدنیا ده او یا آخر الازمنه المحدوده ده. په الیوم الاخر باندې د ایمان معنا دا ده چې د قیامت د ورځې پر راتللو باندې یقین وکړي، او په دې ورځ کې چې کوم حالات او واقعات دي لکه حساب، میزان، جنت او جهنم، د دې ټولو تصدیق وکړي. وتؤمن بالقدر خیره وشره، قدر او تقدیر په لغت کې اندازه کولو ته وایي. الله پاک په خپل ازلی علم کې ټول شیان اندازه کړي دي چې فلان شی به په فلان وخت کې په دې طریقه پیدا کیږي او دا بل شی به په دې بل طریقه پیدا کیږي. الله پاک فرمای قد جعل الله لكل شيء قدرا. همدارنګه فرمای چې وخلق كل شيء فقدره تقديرا. د ټولو واقعاتو د حوادثو اندازې ته تقدیر وایي، او بیا د دې اندازې مطابق پیدا کولو ته قضا وایي. اهل سنت والجماعت فرمای چې د بنده د طاعت او د معصیت، د ایمان او د کفر خالق الله پاک دی، او دا ټول د الله پاک د ارادې تابع دي، او د قضا او د قدر تعلق د الله پاک د علم او د قدرت سره دی. لہذا پدې کې د غلطۍ او د خطا امکان نشته. دلته والقدر ونه ویلې چې په ما قبل ورعتب شوی وي، بلکې د وتؤمن کلمه پکې زیاته کړه، ځکه چې دا مسأله ډیره مشکله، دقیقه او عمیقه ده، او په دې مسأله کې ډیرې فرقې پیدا شوي دي چې په باب القدر کې به تفصیل راشي. قال فاخبرني عن الاحسان. سائل بیا پوښتنه وکړه چې ما په احسان خبر کم. د احسان یو لغوي معنا ده او بلا اصطلاحي. اول د احسان لغوي معنا درته ذکر کوم. احسان صيغه د مصدر ده د باب د افعال نه، مجرد حسن ده او په دوه طریقو استعمالیږي. اول کلمه متعدی بنفسه وی لکه احسنت الشيء یعنی اتقنته، یا حسنته یعنی کملته.
او کله متعدی بحرف الجروی لك احسنت الى فلان اوصلت الیه النفع. دلته اوله معنا مراده ده، ځکه چې دلته د احسان نه مراده اتقان فی العبادت ده، اگر چې د دویمه معنا احتمال هم شته، ځکه چې څوک چې محسن یعنی مخلص وي نو هغه په خپل اخلاص سره ځان ته نفع رسي. او د احسان اصطلاحي معنا، په اصطلاحي معنا کې دو قول دي. اول د حافظ ابن حجر د تشریح خلاصه ده چې احسان فی العبادت په اصطلاح کې په دو قسمه ده، اول ظاهری احسان او دویم معنوي احسان. بیا د ظاهری احسان د پاره دو درجې دي. اوله درجه فرض چې د عبادت د فرایض او د واجبات ادا کول دي، او دویمه درجه مسنون او مستحب چې د عبادت د سنتونو مستحبات او د آداب ادا کول دي. او احسان معنوي دی ته وایي چې د پوره خشوع او عاجزۍ سره د الله عبادت وکړي په داسې طریقه چې خپل اندامونه روح او زړه الله پاک ته متوجه کی. معنوي احسان بیا په دو قسمه ده، اول د مشاهده مقام او دویم د مراقبه مقام. مقام المراقبه والمشاهده. مقام د مراقبه د زړه د استحضار نه عبارت ده، یعنی چې د بنده دا خیال وکړي چې الله پاک ما ګوري او زما د ټولو حرکات او سکنات او ظاهر او باطن نه پوره خبردار ده، نو دې ته مقام د مراقبه وای. او مقام د مشاهده د زړه پسترګو او په نور د بصیرت سره د الله پاک لیدلو ته وای چې په بنده د یقین داسې مرتبه ته ورسیږي چې الله ورته مخامخ د زړه پسترګو ښکارش او دا باطینی لیدل دومره قوي شي لکه په ظاهري سترګو چې ورته الله پاک ښکاري. حافظ ابن حجر رحمه الله فرمای چې په ان تعبد الله کأنک تراه کې د مقام د مشاهدی ذکر دی، او په فإن لم تكن تراه فإنه يراك کې د مقام د مراقبه ذکر دی. په مقام د مشاهدی کې اخلاص، خشوع او خضوع ډیری، او په مقام د مراقبه کې د هغې په نسبت سره کمی. دا یوه تشریح شوه. حافظ ابن حجر رحمه الله کړی ده. احسان په دو قسمه کړو په اصطلاح کې، احسان فی العبادت، یو ظاهری بل معنوي. ظاهری احسان د پاره دو مرتبه ذکر کړي، یو فرض او بل مسنون او مستحب. او د معنوي احسان د پاره دو مرتبه ذکر کړي، یو مرتبه د مراقبه او بل مرتبه د مشاهده. مرتبه د مراقبه په دې حدیث کې ذکر شوی ده چې فإن لم تكن تراه فإنه يراك. او مقام د مشاهده په دې کې ذکر شوی دی چې ان تعبد الله كأنك تراه. او دویمه تشریح علامه نووي رحمه الله کړی ده. علامه نووي رحمه الله او د نور محققینو د تشریح خلاصه ده چې په دې دوو جملو کې د دوو جدا مقامونو بیان نه ده، بلکې په دواړو جملو کې یو مقصد بیانېږي. په اوله جمله کې اصلي مقصود ذکر کړی دی، بیا یوه شبهه راتلله، نو په دوهمه جمله کې د هغې شبهې ازاله ده. نو اصل مقصود دا دی چې د الله جل جلاله اطاعت په کامل ادب، خشوع او خضوع سره پکار دی. بیا یې د دې علت دا ذکر کړو چې تا ته الله ښکاري. او شبهه راغله چې ما ته خو الله جل جلاله نه ښکاري. نو جواب وشو چې که الله جل جلاله تا ته نه ښکاري نو ته خو الله پاک ته هر وخت ښکاري. نو اصل علت همدا دی چې ته الله پاک ته هر وخت ښکاري. مثلا د بادشاه په دربار کې حاضرین د ډیرو آداب رعایت کوي، او د دې دو علت کېدلی شي. یو دا چې حاضرینو ته بادشاه ښکاري، او دویم دا چې حاضرین بادشاه ته ښکاري. اصل علت دا دی چې حاضرین بادشاه ته ښکاري، ځکه چې ړوند سړی د بادشاه په مجلس کې د نورو خلکو په نسبت زیات محتاطي. نو که اصل علت حاضرینو ته د بادشاه ښکارېدل وی،
نو پکار و چړون سړی د هیڅ ادب رعایت نه وکړي. حاصل دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې عبادت په کامل ادب سره کوه، لکه تا ته چې الله ښکاري. بیا په دویمه جمله کې د یوې شبهې ازاله وکړه او اصل علت ذکر کړو چې اصل علت دا دی چې ته الله پاک ته ښکاري. دریمه تشریح په معنا اصطلاحي کې د صوفیه کرامو درته ذکر کوم. صوفیه کرام فرمایي چې په دې جمله کې مقام د محوی او فنا ته اشاره ده. په اوله جمله کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې داسې عبادت وکړه لکه تا ته چې الله ښکاري. نو اوس اعتراض راغلو چې ما ته به الله پاک څنګه ښکاره شي؟ نو نبی علیه السلام جواب ورکړو چې فإن لم تکن تراه. په دې جمله کې ان شرطیه ده او کان تامه ده او تراه جزا ده. تقدیر دا ده فإن لم تکن وفنیت، کته چرته ځان معدوم فرض کی او فناش تراه تب الله وګوري، یعنی کته موجود نشوي نو الله به وګوري. صوفیا په مقام د محوی او د فنا کې وایي چې لا موجود الا الله. اوس اعتراض راځي د صوفیا کرامو په دې تشریح چې تراه چې جزا شي نو جزا خو مجزومي او په حالت جزمی د مضارع کې په اخر کې حرف علت حذفیږي نو تراه ویل پکار دی. تاسو ورته جواب ورکړئ چې علامه ابراهیم قرانی رحمه الله فرمایلی دی چې په تراه کې د الف بقا دا من باب اجراء المعطل مجرى الصحیح ده. کله کله د معطل سره د صحیح معامله کولیش، لکه الله پاک فرمای انه من یتقی ويصبر. دلته په قرائت د قنبل کې د یتقی د یا بقا په همدې قانون باندې بنا ده، یعنی اجراء المعطل مجرى الصحیح پکې ده. الزامن دا چې د سلیمان تیمی او د کهمس په روایت کې په جانب د شرط کې الف راغلی ده. په یو روایت کې الفاظ داسې دي فإلا تراه، نو مضارع چې په جانب د شرط کې راشي مجزومي. نو التبم تاسو دا جواب کوي چې دلته اجراء المعطل مجرى الصحیح ده، نو امدغه جواب موږ په جانب د جزا کې کوو. بل اعتراض د صوفیه کرامو په دې تشریح دا واردېږي چې په بعض روایتونو کې الفاظ داسې دي چې فإنک الا تراه فإنه یراک. دلته خو د کون لفظ نشته او د صوفیو تشریح په لفظ د کون بناوه. هغوی کانه تامه ګرځولې او فإن لم تکن که ته موجود نشوې، او په دې روایت کې داسې نه دي الا تراه پکې راغلی. تاسو ورته جواب ورکړئ چې په کومو روایاتو کې چې د کون لفظ نشته هلته مقدر کول پکار دي. نو فإنک الا تراه د دې تقدیر دا دی فإنک الا تکن تراه. دریم اعتراض دا واردېږي چې بیا د فإنه یراک څه فایده ده؟ شرط او جزا خو مخکې پوره شو. فإن لم تکن دا شرط که ته موجود نشوې تراه ته به الله پاک وګورې. نو فإنه یراک د دې بیا څه فایده ده؟ ځکه چې شرط او جزا خو مخکې تام شو. تاسو ورته جواب ورکئ چې بیا به دا د یو اشکال جواب شي، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې وفرمایل چې کله چې ته فنا شي نو الله به وویني. نو اوس اعتراض راغلو چې په مقام د فنا کې به الله پاک څنګه ما ته ښکاریږي؟ نو جواب شو چې فإنه یراک، یعنی کله چې ته فنا شي نو بقا به حاصل شي او د به یبصرو حالت به پیدا شي. ستا اعضاء و جوارح به د الله پاک تابع شي چې د دې په وجه تلل راتلل لیدل او کتل به کېږي. دا درې تشریحات مې درته وکړو. دا د محدثینو دو تشریحات چې دا ظاهر او متبادر و، ځکه چې د یو کلام د معنا د معلومولو اسانه طریقه دا ده چې کوم خلق چې د اختلافاتو نه بې خبرې د هغوی په مخ کې ته دا عبارت پیش کا، نو کومه معنا چې د هغوی ذهن ته راغله غالبا همغه معنا مرادوي. پاتې شو د صوفیو استنباط. نو د حدیث د تشریح نه قطع نظر هغه یو مستقل حقیقت دی، د حدیث تشریح نه ده او د حدیث د اشاراتو نه کېدلی شي. اخر کې د نبی علیه الصلاة والسلام
د جوابونو نه وروسته د جبريل عليه السلام تصدیق او د صحابه کرامو تعجب د دې وجه درته ذکر کوم. د صحیح مسلم په روایت کې د دې درې واړو جوابونو په اخر کې لفظ د صدقت راغلی دی، یوازې یو لفظ. او د ابو فروه په روایت کې داسې دي چې فلما سمعنا قول الرجل صدقت انکرناه. او د کهمس په روایت کې داسې دي چې فعجبنا له يسأله ويصدقه. او د حضرت انس په روایت کې داسې راځي چې انظروا وهو يسأله وهو يصدقه كأنه أعلم منه. او د سليمان ابن بريدة په روایت کې راځي چې قال القوم ما رأينا رجلا مثل هذا كأنه يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له صدقت صدقت. او دا زمون په مخ کې چې کوم روایت د مشکات ده نو په دې کې د هر سوال د جواب په اخر کې د صدقت کلمه ده. د جبريل عليه السلام مقصد دا چې ستا جوابونه د الله د منشي سره مطابق دي. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. البته د صحابه تعجب په دې خبرو چې دې سړي خو مخکې د نبی عليه السلام نه استفاضه نه ده کړې، او بیا یو طرف ته سوالونه کوي چې د لا علمي دلیل ده، او بل طرف ته د جوابونو تصدیق کوي چې عالمانه انداز ده. په اخر کې به فوائد الحديث الى هذا المكان د دې حدیث فائدې تر دې ځې پورې یو لس فائدې به درته ذکر کوم، او یا به دې ځې پورې بس کو دا نور درس به سبا ته ووایو ان شاء الله تعالی. او یا به ذکر کو ځه د نبی علیه السلام اوله فائده دا ده چې د نبی علیه السلام سپینې جامې خوښېدلې. جبريل علیه السلام هم د طالب په شکل کې په سپینو جامو کې راغلی، نو طالب ته پکار دی چې په لباس و غیره کې هغه انداز مختاره کی کمی چې استاز ته محبوبي. دویم د جبريل علیه السلام د ویختانو د شدت السواد نه دا خبره معلومیږي چې د طلب د علم د پاره د ځوانۍ زمانه مناسبه ده، ځکه چې په ځوانۍ کې ټول قوتونه په شباب او کمال کې وي. او دریم دا چې طالب العلم ته پکار دی چې د خپل معلم سره د ظاهري قرب خیال مساتی. او څلورم دا چې طالب العلم ته پکار دی چې د خپل معلم په مخ کې په مؤدبانه انداز باندې کینی، لکه جبريل علیه السلام چې د التحیات په شکل باندې ناستو. او پنځم دا چې د انسان ظاهرم پکار دی چې د شرعي تعلیماتو مطابق وي. او شپږم دا چې احسانی کیفیت پیدا کول چې تصوف او تزکیه ورته وي دام ګوره مطلوب امر دی. او وم دا چې د یو ښه مقصد د پاره اخفاء او تعمیه یعنی د خپل شخصیت پټول جایز دي. او اتم دا چې طاعات ټول مهم دي، لیکن په حدیث د جبريل کې چې کوم امور ذکر شو د اهم الطاعات دي. او نهم دا چې عقاید او نظریات هم پکار دي چې د اسلامی تعلیماتو مطابق وي. او لسم دا چې ملائکه په مختلفو شکلونو باندې متشکل کېدي. شپږمه فائدہ می دا درته ذکر کړه چې احسانی کیفیت پیدا کول پکار دی، یعنی تصوف او تزکیه. ګوره دا د تصوف لفظ قرآن کې نشته او حدیث کې، لیکن د تصوف معنا احسان او تزکیه ده. او احسان او تزکیه قرآن او حدیث کې ډیره زیاته ذکر شوې ده. بعض خلک اعتراض کوي وای تصوف بدعت ده، لکه ولی بدعت ده؟ لکه د توحید لفظ چې په قرآن کې نشته او د توحید معنا شته، نو دارنګه د تصوف لفظ د قرآن او حدیث کې نه، خو د تصوف معنا چې کومه ده احسان او تزکیه ده، دا خو قرآن او حدیث کې ډیره زیاته ذکر شوې ده. نو که د تصوف نه لدی وجه منکریږي چې د تصوف لفظ قرآن کې نشته، نو بیا د توحید نه منکر شه، ځکه د توحید لفظ قرآن کې نشته، معنا خو شته کنه د توحید. نو دغه احسان مرتبه د تصوف ته اشاره ده. بعض خلک د تصوف نه د دی وجه نه منکر دي چې تصوف کې بزنس او کاروباریان ډیر دي، لیکن دا عقل مندی نه ده. کاروباریان او د بزنس والا خود دین په هر شعبه کې شته، علماو کې شته، مجاهدینو کې شته، پیرانو کې بزیات وی ټیک ده. خو د دې د وجه نه د ټول تصوف نه انکار ده، د قرآن او د حدیث نه انکار ده.